الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اللہ پاک تیمیت سے ٹول ایمان سلامت کی اللہ جل جلالہ سورہ عمران آیت نمبر 19 کے فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام دے اللہ پاک پنیز باندے صحیح دین آغا دین اسلام دا دغرنگی اللہ جل جلالہ سورہ عمران آیت نمبر 85 کی فرمائی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه سوک چې د اسلام نه ما سوا دین تلاش کوي فلن يقبل منه دغه کس نه دغه دین نشي قبلولای یعنی د الله پاک په نيز باندې دین اسلام هغه صحیح دین ده د دین اسلام نه ما سوا چې څومره دینونه هغه ټول منسوخ دي اوس چې کوم دین ده هغه دین اسلام ده دغه دین اسلام د امت ته پورا د خلق ته پورا د میجه ته پورا ډېر غټ نعمت ته خو چې کله انسان سوچ پوکي علامه پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت الله علیه کی یو کتاب دا خطبات فقیر تقریبا 48-49 جلد ته ورسیدات هغه کې پیر ذوالفقار صاحب مختلف موضوعات باندې لیکل کړي دي نو د اسلام په قدر باندې چې اسلام څومره قدرمن دین ده هغه بری کې ډېر زبردست وضاحت کړه ده هغه لیکلي چې انسان د الله جل جلاله ډېر عجیبه شاهکار ده ډېر عجیبه بنوټی ده د انسان ته چې الله جل جلاله څومره اندامونه اعضا ورکړي هغه ټول اعضا ټول اندامونه د یو بل نه مختلف دي لکه څنګه الله جل جلاله انسان د سترګې ورکړي په دغه سترګې باندې انسان صرف قتل کوي شي د جسم نور ټول اندامونه هغه قتل نه کوي دغه رنګ الله جل جلاله انسان ته غوږونه ورکړي چې د انسان غوږونه ارویدل کوي شي د انسان نور ټول وجود هغه ارویدل نشي کوي گویا چې د انسان وجود باندې د انسان اعضاء باندې د هغه اندامونه باندې چې کله غور او فکر وشي د هغه نه دا معلومیږي چې د انسان چې څومره اندامونه دي څومره اعضاء دي دې په خپل مابین کې ضد ده په خپل مابین کې اختلاف ده یعنی سترګه هغه قتل کوي نور ټول یو اندام نشي کوي نو دا مطلب چې سترګه د ټول اندامونه نه هغه جدا دو ضد ده سره خلاف دو دغه رنګ غیږ ارویدل کوي نور ټول اندامونه ارویدل نشي کوي نو دا مطلب چې ضد د غیږ د نور ټول اندامونه سره ضد ده نو چې کله دغه الله جل جلاله انسان د مختلف اندامونه مجموعه جوړ کړي او دغه مجموعه په وجه باندې چونکه مو خبره توکړه چې دوی په خپل مابین کې ضد ده چې سترګه هغه ځون ته جدا خصوصیات دي د غوږونو ځون ته جدا خصوصیات دي د پښې د لسونو د دماغ ټول ځون ته جدا خصوصیات دي چې کله د انسان په اندامونه کې د ټول اندامونه ځون ته جدا خصوصیات دي په خپل مابین کې ضد دا مطلب لکه څنګه اور او بخ په لکه نشي سره جمع کېدای ضد ده د غرنګ د انسان اندامونه هغه په خپل مانس کې نشي جمع کېدای ضد ده نو چې کله د انسان ټول اندامونه د خصوصیاتو په اعتبار سره جدا دي په خپل مانس کې ضد ده نو هغه کیم داسې شاید چې دغه انسان ټول مختلف اعضاء چې په خپل مانس کې ضد هو په خپل مانس کې نه سره جمع کیږي نو هغه یو نعمت داسې ده چې د انسان ټول اعضاء چې په خپل مانس کې ضد ده هغه ټول جمع کړي هغه نعمت هغه روح ده نو دغه روح هغه د انسان مختلف اعضاء په خپل مانس کې جمع کړي دي دغه اعضاء په مانس کې دغه اندامونه په مانس کې جوړ پیدا کړه د دوی په مانس کې دغه ټول چې مختلف په خپل مانس کې خصوصیاتو په اعتبار سره جدا دي دا په خپل کې جمع کړي دي نو دغه انسان چې هغه د مختلف ضدین او مجموعات د روح نعمت دی وجنه چې الله پاک دې ته روح ورکړه ده دوی دغه ضدین او مجموعات د ژوندۍ تیروي گویا چې دا یو اندام ده
دیو جنا ټول جسم کې چې کله روح موجود وي نو دغه ټول اعضاء چې هغه په خپل مانس کې نه سره لاګي زید دا هغه ټول اعضاء دی یو وضو غوندې یعنی د یو اندام غوندې زندگی تیروي نو روح د الله جل جلاله داسې نعمت ته چې دغه ټول مختلف خصوصیات ولا اعضاء چې په خپل مانس کې نه سره لاګي هغه ټول سره جمع کړي دي چې کله د انسان په سر باندې درد وي نو دغه سر هغه خصوصیات جدا دي د پښې خصوصیات جدا دي خو چې کله په سر باندې درد وي نو پښې داسې نه وي چې زه ډاکټر ته نه ځکه چې دا د مو مسله نه ده دا د سار مسله ده هغه روح په وجه باندې دغه مختلف اعضاء مختلف اندامونه د دمر سره یو شوي دي چې په سار کې درد وي نو پښې دې خبرې ته تیورې وي چې زه ډاکټر طرف ته سم د غرنګ په سار کې سخت درد شي نو هغه د وجه د انسان په سترګې باندې اوښکې روزي حالانکه د سترګې او د سار ځون ته جدا جدا خصوصیات دي ضدین دي په خپل مانس کې خو دغه اوښکې چې په سترګې باندې روزي سترګې داسې نه وي چې نه د سار ځون ته جدا خصوصیات دي دا د هغې مسله ده د مو مسله نه ده نو دا چې په خپل مانس کې چې جوړاو کړي دي په خپل مانس کې سره جمع کړي دي هغه نعمت دی الله جل جلاله روح ته گویا چې د یوه اندام ته چې کله درد وي نو پورا جسم هغه درد محسوسوي یا یوه اندام ته چې خوشي وي نو پورا جسم هغه خوشي محسوسوي نو دغه روح د الله جل جلاله کوم نعمت ته دا کمال کړی دا چې ټول اعضاء چې په خپل مانس کې سره خصوصیات مختلف دي هغه جمع کړي دي د دوی په خپل مانس کې دمره مناسبت پیدا کړه دمره نږدېواله دمره محبت یې پیدا کړه چې که چېرته یو کس هغه بل انسان ته څپېړه ورکوي په ملیا باندې یا په مخ باندې نو دغه لوسونه پښې هغه ټول مدد ورسره کوي چې لوسونه چګېږي هغه دفاع کوي یا که چېرته طاقت یې نه وي نو پښې هغه کوشش کوي چې دغه میدان نه منډه کړي نو دوی په منځ کې دمره محبت پیدا کړه چې یو بل سره هغه مدد کوي که چېرته د انسان جسم نه دغه روح اوبسي چې هغه د دوی په مانس کې جوړ پیدا کړه نو مړه چې کله وشي روح وینه اوزي دغه مړی نه کته لوس کټ کوي کته ژبه کټ کوي کته پښه کټ کوي بل یو اندام به هغه دفاع ونه کی یعنی ځون به هغه باچ نه کی نو پته ولګی چې دغه ضدین او مجموعه چې د انسان کوم اندامونه دي د ټول چې جمع کړي دي هغه د روح غوندې نعمت جمع کړي دي د غرنګ په کور کې خلق وخت روي خو هغه کور ول افراد چې څومره وي د هغه ټول خصوصیات د هغه حیثیتونه هغه جدا جدا وي لکه مثال کې طور پر یو اب چې کوم د پلور حیثیت دی هغه په ټول کور کې هم د پلور حیثیت دی بل جانوي یعنی نه د زوی د پلور حیثیت کې دی شي نه د مور د پلور حیثیت کې دی شي نه د خور د پلور حیثیت کې دی شي د غرنګ ورور هغه زون ته جدا حیثیت وي جدا خصوصیات وي خو د دوله حیثیت د دوله خصوصیات هغه بل نشي پوره کوي درنګ د کور کې چې څومره افراد وي شزیناوي هغه ټول د یو بل په خصوصیاتو کې په حیثیتونو کې جدا وي خو هغه ټول بیا په یو کور کې په یو ځای کې هغه ژوندۍ تیروي نو دا څه واجدو دغه خلک څه شي وي خبره ته مجبور کړي دي چې تاسو په یو کور کې به ژوندۍ تیروي او شا ژوندۍ به تیروي نو لکه څنګه چې د انسان مختلف اعضاء د پر الله پاک روح نعمت ار نازل کړه دا روح ته وجنه ټول مختلف اندامونه چې په خپل خصوصیاتو کې جدا جدا دي هغه ټول یو شی ژوندۍ تیروي محبت کې ټول نفرتونه په خپل منځ کې نه کوي چې دا د سر درد ده نو لہذا زه په دې کې مدد نه کوم بلکې ټول محبتونه الله پاک د نعمت ته وجنه انسان په جسم کې پیدا کړي د غرنګ انسان چې کله کور کې ژوندۍ تیروي د دوی په منځ کې محبت کله پیدا کیږي نو هغه د دین اسلام دی وجنه وي چې کله دغه دین اسلام میجه تاسو کې روشي دین اسلام باندې میجه عمل کو شریعت محمدی باندې میجه عمل کو میجه په کور کې برکتونه بیرسي دیو جنا کچیرته څوک غوړي چې مو کور حالات هغه د تندرست شي جنگ جګړه د ختم شي مو د خپل بیبي سره حالات هغه ټیک شي نو هغه د پر الله جل جلاله قرآن کې وظیفه شیل یدو چې سوره مریم آیت نمبر 96 کې الله پاک فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله پاک فرمایي چې کوم خلک چې ایمان اړه او هغه نیک عمل کوي الله پاک په دوی په ژوند کې محبت او چوي
کچیرته په کورونه کې هغه دین اسلام نه وي سبینای ټیم کې خلک جامې ته نه چګیږي لیټ کې خوبونه نه چګیږي دغه رنګ شزینا سره ټچ موبایلونه دي روزانه ډرامې ته پرتی وي روزانه غانې بجانې په ډرامې باندې اور وي نو د دین اسلام نه کېدل په وجه باندې په دغه کور کې به برکتونه نه وي په دغه کور کې به محبتونه الفتونه نه وي په دغه کور کې به دین اسلام نه کېدل په وجه باندې نفرتونه وي جنگ جګړې به وي خوشګواره فضا هغه په دې کور کې ملاو نشي ځکه چې لکه څنګه مختلف اعضاء اندامونه هغه نعمت ته پورا جوړاو کولې د پورا الله پاک روح ارنزل کړه دغه رنګ انسان مختلف حیثیتونه دي انسان مختلف ذهنونه دي د انسان د شزینا د سړوي مختلف سوچونه دي د هغه نقطه نظر هغه جدا وي او دغه ټول نقطه نظر چې دوی جدا دي خصوصیات دي دوی جدا دي خدا ټول چې جمع کوي هغه به دین اسلام جمع کوي چې کله په کوم کور کې به دین اسلام نوي نو دغه دین اسلام خو چون کې د دوی په ماس کې جوړش محبت نفرتونه ورولي نو دین اسلام نه کېدل دی وجنه د نیک اعمال نه کېدل دی وجنه نو دین اسلام نه کېدل په وجه باندې دلته ګناهونه ډیر کیږي نو هغه د جګړې سبب ګرځي د نفرتونو سبب ګرځي د فساداتو سبب ګرځي نو الله پاک قرآن کې فرمایي چې کله د نیک اعمال خلق کوي دین اسلام په ژوندۍ کې ورولي خپل زړونه دین ته وقف کی الله پاک فرمایي سيجعل لهم الرحمن ودا الله پاک به دوی په ژوند کې محبتونه اوچي هغه محبتونه په مانس کې به خوشگوار ژوندۍ تیریږي بیا د ژوندۍ په مزه باندې انسان پیږي نن چې د ار سړی ګیلا کوي چې مو په کور کې برکتونه نشته مو په کور کې جنگ جګړې دي هغه اسانه وجه دادو چې کله د انسان په کور کې دین نه وي نو هغه په کور کې به دغه صورت حال وي دیو جن امیر چې کله د خپل کور حالات تندرست کون کی وي یا په خپل معاشره کې حالات تندرست کون کی وي یا د خپل کور ول شزینا سره هغه سره امیر د خپل حالات تندرست کون کی وي چې جنگ جګړه مو نه وي هغه د پر حل الله جل جلاله قرآن کې بیان کړه چې دغه شزا هغه د په دین باندې عمل کوي دغه سړی هغه د په دین باندې عمل کوي ګناه ته د ځون نویر کوي نو د هغه دین په وجه باندې نیک اعمال په وجه باندې الله پاک په دغه کور ولا افراد پزړونه کې محبت اچوي بیا به ژوندۍ خوشگوار او اسانه تیریږي که چیرته تاسو په دنیا کې سوچ وکوي نو الله جل جلاله چې کله دوا شیونه یو کوي هغه د پورا الله پاک د هر شي د پورا زون ته جدا جدا شای پیدا کړه یعنی چې کله انسان هغه دوی خشت خپل کې سره ملاوي نو هغه د پورا الله جل جلاله انسان ته دا قوت ور کړه چې دوی خشت ملاول د پورا هغه ته الله پاک سوچ ور کړه چې سیمټ یې پیدا کړي چې کله دغه سیمټ هغه مانس تروشي نو دغه دوی خشت په خپل مانس کې 10 سره ټچ شي دمر سره شاخ شي چې دغه سیمټ مانس ته ترلې ارتللې په وجه باندې کچیرته دا سوک بیلوي نو ډېر په مشکل سره به بیلوي چې ګنټي په سر خولي موتوي وي نو بیا کله کله داسې صورتحال جوړ شي چې دوی بیلول په مانس کې دغه وا خشته د بل خشته نه د سیمټ ارتللې په مانس کې ارتللې د وجه نه بیلېږي حتی کې چې خشته زون مود کې خو د اغه نه بیلېږي نه ځکه چې دوی خشته دوی په مانس کې اغا سیمټ روغه د غرنګي چې کله د کاغذ دوی ټوکړې هغه په خپل مانس کې سره جمع کوي یو کوي هغه د پر الله پاک انسان ته دا قوت ورکړه چې ګلوي پیدا کړي الفي غوند چې کیم شاوي نو دا کاغذ په خپل مانس کې دمر شاخ کې کچیرته دغه کاغذ ته بیا سره بیلوي نو چونکه دوی په مانس کې د دوی کاغذونه په مانس کې ګلو دغه الفي غلي وي دې په وجه باندې د کاغذ د یو کاغذ نه پریشي هغه نه بیلېږي نه د غرنګ بل مثال چې کله یو لرګای یو داړه د بل داړې سره د بل لرګي سره ملاوي نو هغه د پورا انسان ته الله پاک دا قوت ورکړه چې میخ یې جوړ کړه چې کله میخ په دوی داړې باندې یا دوی لرګوي باندې اویا شي نو هغه دواړه په خپل مانس کې 10 سره یو شي چې بیا ډېر په مشکل سره بیلېږي د غرنګ لکه څنګه دنیوي ژوندۍ کې د دوی شیونه یو کول د پورا خپل طریقه فرمولا موجوده دو د غرنګ د انسان دوی زړونه جوړول او د د انسان په مانس کې محبت پیدا کول د پورا د انسان او د شذ په مانس کې یا د انسان د مور په مانس کې یا د بچي او د پلور په مانس کې نو د هغه دوا انسانون چې خپل کې محبت کوي هغه د پورا الله جل جلاله یو شای پیدا کړ چې هغه دین اسلام ده دغه دین اسلام په وجه باندې د دوی خوان او د بیبي په مانس کې د بچي او د مور په مانس کې د بچي او د پلور په مانس کې د غرنګ د هر رشته په مانس کې چې کله جوړ پیدا کوي نو
هغه دین اسلام ده. نو بیا ځکه مو مخکې وضاحت ته وکړ چې د چا په کور کې دین اسلام نه وي، شریعت محمدي نه وي، هغه په ګناهونه جګړې فساد هغه مجموعه وي په دغه کور کې. او که چېرته په کوم کور کې دین اسلام وي، شریعت محمدي باندې عمل کیږي، نو هغې په وجه باندې او په دې کور کې جګړې فساد نه وي، خوشګواره زندگی به وي چې الله پاک څرنګه آیت قرآن کې بیان کړه چې دوی په زړونو کې الله پاک به محبت اوچوي. دغه محبت په وجه باندې به زندگی هغه اسانه تیریږي. اسلام میږه ته ایمان ارشي، یعنی یو تصور ارکوي، هغه تصور داوي چې میږه یو پروردگار، یو رب ذوالجلال شته ده چې هغه میږه پیدا کړی یو دنیا ته رسولي او بیا به قیامت پریز باندې هغه پروردگار ته میږه مخکې دریږو. کچیرته په دنیا کې مو زندگی هغه د الله جل جلاله چې کوم مشته شریعت ارکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زبان سره کله هغه موافقه زندگی مو تیر کړی وي، بیا به بطور انعام دغه خلک ته جنت ملويږي. او کچیرته بچا خپل زندگی به د هغه شریعت خلاف تیر کړی وي، په هغه باندې عمل نوي کړي، نو بیا به د هغه په بدل کې دغه ته سزا ملويږي، جهنم ته ورسي. دغه تصور دمره عجیبه ده چې د انسان په زندګۍ کې ډېر غټ مسایل هغه دغه ایمان حل کوي. نو په ټولو نه اول دغه ایمان میږه ته د ټینشن نه حفاظت ورکوي. کچیرته تاسو سوچ وکوئ چې ما اوړ کې وي د 18-19 سال ځوانه اوړ کې وي، بیا د هغې اوده وشي، د اوده 4 یا 5 مهینې بعد د هغې خاوند په څه وجه باندې هغه فوت شي، نو دغه اوړ کې باندې به ډېر غټ ټینشن وي، ځکه چې دینه نوره غټ مصیبت او غټ ټینشن څه کیدای شي چې د اوده نه بعد د ښځې خاوند د 4 یا 5 مهینې بعد مړ شي. او که چېرته د دغې ښځې هغه ایمان موجود وي چې مې مستقیم اسلام ایمان ارشي، نو دغه ایمان په وجه باندې به دې دا تصور وي چې مې الله پاک پیدا کړی یو، الله پاک د بیا قیامت پریز باندې مخکې دریږو، نو هر څه چې کوي هغه الله جل جلاله کوي. دغه ایمان تصور کړه دغه اوړ کې وي، نو دې چې کله خلق ویر شي او دې ته تعزیت کوي، د خفګان اظهار وته کوي، نو دوبو په جواب کې دا خبره کوي دغه اوړ کې، نو چې الله پاک مرضی او الله پاک ارکړه او الله پاک ارنه اوخستا. نو ګویا چې دا یو داسې خبره ده چې دغه شذې په ذهن باندې چې څومره غټ بوج و چې د په ژوندۍ کې په دینه بل غټ بوج غټ ټینشن نشل کېدای، هغه صرف په دې ول لفظ باندې چې د ایمان تصور د دې سره موجود و، په هغه ول لفظ باندې چې الله جل جلاله مرضی و الله پاک ارکړه او الله پاک ارنه اوخستا. ګویا چې دغه غټ د ژوندۍ ولا ټینشن غټ د زندګۍ ولا مصیبت هغه په 2-3 الفاظ کې د ایمان تصور د وجنه سایډ تکړه. او کچیرته به دغه د میجه ایمان تصور نه وي، نعوذ بالله کفر موا، نو دې په وجه باندې به ډېر غټ چې کله میجه نه داسې حادثات وشي د میجه ځوانانو سره یا د میجه زنانا سره یا د میجه عام حالات چې څومره زندګۍ کې خلک دي، کاغه ځوانان دي، کاغه بوډاګان دي، چې کله به غټ مصیبت پرسي او د هغې سره د ایمان بالله تصور نه وي چې میجه الله پاک پیدا کړي، الله پاک مو بیا مړوي، نو دې غټ ټینشن دی وجنه د هغې چې کومه دغه زندګي دو هغه په دنیا کې په عذاب باندې وي. نو دغه ایمان بالله دمره فایده دو چې د انسان زندګۍ نه هغه ټینشنونه ختموي. علامه پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت الله علیه خپل کتاب خطبات فقیر کې یوه واقعه لیکلې چې زه نیویارک شهر ته لاړ وم، هلته کې مو یو کس سره ګپ شپ شروع، نو هغه هم مسلمان و، نو مو ته وویل چې ته د کوم ځای یې؟ مو په جواب کې ته وویل چې زه د پاکستان یم. هلته کې اکثریت د مسلمانانو دا یعنې الحمدلله ټول مسلمانان دي. نو بیا ورته وویل چې تاسې په پاکستان کې پګلخانې څومره دي؟ پیر ذوالفقار صاحب چې زه حیران شو چې دا څرنګه سوال نه وکړ، نو مو جواب فرمایي چې ویر کړ چې پاکستان کې به تقریبا 5 یا 10 پګلخانې وي، او هغه داسې پګلخانې دي چې مشته پته هم نشته چې پاکستان کې په کومې شهرونو کې دي. نو فرمایي چې هغې نه پس درته وویل چې زه یوه حیران کن خبره ته وکړه چې په دغه نیویارک شهر کې صرف په یوه شهر کې 700 پګلخانې 700 هسپتالونه د دغه ټینشن لپاره موجود دي. نو فرمایي چې بیا ورته وویل
چې ته ته پته شته چې دا څه واجه ده چې په دغه یوه شهر کې دومره ډېرې پګلخانې موجودې دي. نو فرمایي چې موږ ته وفرمیل چې نه مو ته خو دې معلومات نشته ته یې ورته وښیه. نو هغه نیویارک کې چې کوم کاس وایي پګلخانې سوال یې چې مې نه کړی هغه په جواب کې دی چې د اصل وجه دا ده چې موږ الحمدلله مسلمانون یو. موږ د ایمان بالله تصور شته ده چې الله پاک پیدا کړی یو. الله پاک ارکې مرضي ده. موږ د الله پاک غلامون یو. الله پاک د موږ آقا ده چې څه کوي الله پاک یې کوي. دغه تصور په وجه باندې موږ دغه ټینشن نه باچ یو چې څه قسم د غاټ مصیبت ارمندر سي هغه الله پاک طرف ته سپورت کو. خپل ذهن خپل ټینشن هغه ختم کو. الله پاک طرف ته سپورت کو. المیجه ذهنونه هغه بس به الګ شي د ټینشن نه. او دلته د نیویارک شهر کې دلته خو کفار دي مختلف مذهبونه ولدي هغه باندې چې کله داسې غټ قسم مصیبت روشي مړی وشي یا کاروبار کې نقصان وشي نو هغه ټول ذهن باندې ټینشن روولي چې کومو دغه غلطي نه وکړي نو مونږ به داسې نه وشوي کومو داسې نه وکړي مو سره به داسې نه وشوي نو هغه ټول ذهن باندې ټینشن اورولي مصیبتونه په خپل ذهن باندې رچوي نو هغه خو چونکه ایمان بالله تصور نشته هغه په وجه باندې دلته مختلف خلک ډیر زر هغه خلک پګلیږي هغه پګلولې په وجه باندې دلته کې نیویارک کې 700 پګلخانه هسپتالونه د ټینشن ولا هغه جوړ دي. نو الله جل جلاله مش باندې دوی ډیر رحم او کرم کړه چې الله پاک مشته ایمان دولت هغه نصیب کړه دا چې دغه ایمان په وجه باندې ایوا دنیوي فائدہ هم مشته دا حاصلېږي چې انسان په دنیا کې چې ژوندۍ تیروي هغه به د ټینشن نه آزاد ژوندۍ تیروي چې کله د ایمان بالله تصور هغه موجود وي چې زه د الله پاک غلام یم چې په دنیا کې څه کوي الله پاک یې کوي دغه تصور په وجه باندې به میږه ژوندۍ هغه نور اسانه تیریږي. د غرنګ بل ایوا واقعه جلد نمبر 15 خطبات فقیر کې لیکل یې چې ایوارې ز امریکای ته لوړ و نو الته کې موته مکمل شو چې د خلک سره یعنی مسلمان وو د مسجد امام او خطیب وو د هغه سره ز نو سره ټایم خړله نو په خبره کې غیر ته ویل چې اتوار پرېز باندې دلته یو جیل د هغه ته ورسا او الته کې خلک ته دعوت ورکاو. هغه به وجر ته بیان کړه چې اصل کې دلته چې کیم جیل دا الته خلک ری مجرمانه ذهنیت ولا خلک چوي چې هغه قتلونه کوي یا ډاکې کوي نو دغه په وجه باندې د امریکای حکومت ریاست دا اجازت کړه چې د کیم دین ولا د کیم مذهب ولا خوي هغه ته وای ورېز ور کړی چې هغه دل ترسید دوی دغه مجرمانه ذهنیت ختموای شي نو هغه ته اجازت شته درسیده خپل چې هغه کیم دین وته شي کیم مذهب وته شي خو چې دوی دغه ذهنیت ختموای شي نو هغه ته اجازت شته ده. فرمایي چې پیر ذوالفقار صاحب لیکي چې مو ته ویل چې ته مو ته یو داسې واقعیا بیان کړه چې تاسو سره په ژوندۍ کې پیښ شوی وي د جیل ته تلل کې آلته دعوت ورکول کې فرمایي چې درته ویل چې منځ ټیم دا او ته بیان حق او زه بیان ته چرغوښتم زه یو واقعیت بیانوم واقعیات خو ډیر دي نو هغه نه پسته مو ته یو واقعیا شروع کړه چې واريزه چې زکله اتوار پرېز باندې ورتل جیل ته دعوت ته نو یو مجرم هغه نو نیول او قیدی و نو هغه ته مو د دین د ایمان ولا دعوت ورکوال نو سورې کې هغه مسلمان شال هغه نه پسته مو هغه باندې علی نو ماک شش دولا نو چې زب کله رتل دوی ته مې دین اسلام ورشیال نو هغه د مو ملګری جوړ شال دمر ملګری مې جوړ شال چې هغه سره مو غب شپ ډیر آزاد شل نو فرمایي چې وارزه مو سوال ونه وکړ چې علی بھائی ته مو ته داسې یا چې تو چې اسلام نه وړل کیمه ژوندۍ دې تر کړی و اوس چې دین اسلام روړ ایمان دې روړ اوس ژوندۍ ته روي نو د دې په منځ کې څه فرق ته محسوسيږي او کنه. فرمایي چې دغه علی بھائی چې کیم کاسو کافر مسلمان شو هغه دمر ډېری وژړل چې زغ په خپل سوال باندې خفا شو چې د سوال مې چې دنه نه وکړه نو فرمایي چې هغه نه پسته مو ته ویل چې مو غلطي وکړه چې تو ته مې هغه بیا خیالات تر یو دې کړ نو مو چې تو نه سوال نه وکړه شبوا نو هغه په جواب کې ورته فرمایل چې نازې ته په سوال باندې نه خفا مو چې کیم خپل ژوندۍ تر کړي په هغه باندې مو ته شړو وروړه. فرمایي چې هغه نه پسته مو ته ویل
چې زه یو داسې انسان و چې نفسیتي مریض و، وحشي انسان و، د انسان په شکل کې پکه حیوان و. مو به چې کله نور خلک قتلول دی به مو ته ډېره مزار کوله، وچ پینا کوه مې سړی مړ کړ، هغې نه پس ته به یې ورته ګډېدله، دومره انسانیت یې مونه ختم و. نو فرمایي چې اوس مې چې کله ایمان اړله ده نو زه چې کله پښه چګوم نو پهله احتیاط کوم چې داسې نه چې مو پښې لوندې هغه میژای روشي، هغه میژای زه قتل نه کړم. نو هغه نفسیاتي مریض چې خلک پې قتلول، قتل بخوان ورکول او هغې په وجه باندې به د ډانس ورته کول، هغه د ایمان بالله تصور د وجې نه دومره ټیک شال، دومره یې زندګي بدله شوه چې اوس چې پښه چګوي نو میژای چې پرونه شي دې ته احتیاط کوي، دې ته هغه اوس سوچ کوي. نو دا د دین اسلام تصور و، د ایمان تصور و چې کفر په حالات کې مې وی چې 36 بے ګناه انسان هغه قتل کړی دي. چې کله دین اسلام ته راغله نو اوس 36 انسان خو څه کوي چې میږي تصور کوي چې هغه من بشار نه ونه لګیږي.